سلام علیکم. په کابل کې یوه ښځې خپل یاد دپاره خپل خاوند ووژلو. څنګه وژلو زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ، تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي. د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي کوم تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زموږ دا چینل د سره سبسکرایب کړئ، او سره د ټلۍ نشان ووایئ چې خیر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. کابل ښار کې یوې ښځې د خپل د یاد دپاره خپل خاوند ووژلو، او دا یې څنګه ووژلو؟ د دې ښځې خاوند په ایران کې مزدوري کوله. د دې د ښځې دپاره یې ډېرې سختې په ځان باندې تېرې کړې وې، خو دا ښځه یې وفاداره نه وه، ځکه چې د خپل د خاوند د عزت خیر یې ونه ساتلو. د دې ښځې نوم فاطمه وه، او فاطمې سره به خپل خاوند ډېره مینه کوله. ډېر بېوسۍ د ډېرې غریبۍ د وجې نه د ایران ته مزدورۍ له لاړلو. په دقه سوچ باندې لاړلو چې زه به مې خپلو ښځو او بچو له ډېر مال وګټم. په ما باندې څومره سخته وي، خو د ښځې او د بچو سخته نشم برداشت کولی. خو ښځه یې ډېره بېوفا وه. ښځې په بازار کې یو دوکاندار سره یارانه سازه کړله، او دوکاندار ته یې ویلې چې یعنې زما خاوند ورک شوی دی، تر اوسه پورې څه پته نه ده لګېدلې. نو هغه دوکاندار به ورته سودا ورکوله، خو دې دوکاندار سره د دې ښځې یارانه سازه شوله. دوکاندار ته نه دا پوښتنه وکړله چې یعنې ستا بچي شته؟ خو دې ښځې ورته وویلې نه زما بچي نشته، کونډه یم. دې کې څه موده تېره شوله. د خاوند نوم ارامزان کېدلو. ارامزان دغه دوکاندار ته یې ویلې چې زما خاوند خو شته دی، په ایران کې دی، اړو به یې غواړو، په څه چل باندې به یې دلته کې قتل کړي. حسینو سره دا خبره ومنله. ته ویلې صحیح ده. دا ښځه سمدستي خپل کور ته لاړله او خپل خاوند ته یې زنګ ووهلو. ښځې خپل خاوند ته وویلې ارامزانه نور بغیر د تا نه زما ساعت نه تېرېږي، که غواړې نو سمدستي روان شه، 2-3 ورځو کې به افغانستان ته راورسېږي. نو ارامزان وفادار و، د ښځې خبرې ومنلې، سمدستي روان شو. ارامزان ته دا پته نشته چې ښځې مې یو یار ساتلی دی، او هغه زما د مرګ دپاره به ځان سره راولي او ما به وژني. ارامزان فکر وکړو چې زه اډې ته چې ورسېږم نو ښځې ته به مې زنګ ووهم چې راشه ما پسې. نو دغه شانتې وشول چې کله دا اډې ته راورسېدلو او خپلې مېرمن پسې یې زنګ ووهلو ما پسې راشئ. مېرمن سره د یار روانه شوله، خو ارامزان یې خپل کور ته وبونتلو. لار کې 2 ډزه په سر باندې ویشتلو او ارامزان یې قتل کړلو. یو خوراکي شرکت ته یې بیا بوتلو، اول ته کې یو کوي ته وغورځولو. بیا هغه شرکت والا شکایت وکړو چې زما په شرکت کې ډېر ښکار بو دی، راشئ زما دا شرکت تاسو چک کړئ چې بو د کم څه ډار راځي. پولیس راغلل، نو ویې کتل نو په هغه کوي کې مړی پروت و. ټول شناخت یې وکړو، نو هغه سره نو اخر ملزم ګرفتار کړو. او ملزم ټول خلک ویلې چې دا مېرمن د ارامزان مېرمن په ما باندې مینه وه، او ما ته به یې ویلې چې زما تا سره غټه مینه ده. دې د خپل خاوند په ما باندې په زوره باندې قتل کړلو. بس تېنا ښځه انکاري ده چې ده ته خو ما نه دي ویلې چې ته یې قتل کړه، او ده سره زما څه لین دین نشته دی. نوالو الله تعالی دې داسې حادثې نه هر مسلمان وساتي چې ښځه ډېره زر دوکه کېږي، هر سړی دوکه کوي. په خپله مېرمن باندې هر ټایم کې د خپل نظر لاندې ساتئ، چې تاسو سره داسې کار ونه کړي. نو مننه کوم که زموږ دا ویډیو تر اخره پورې کتلې وي. دا چې تاسو په دې چینل کې نوي وئ حتما د زموږ دا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.